نو چې په کیر کې د یو بچای حافظ زون ته جوړ کړو جنت ته چې ټول کیر بيزي خوشحالي به وي کنه وي نو که په هر کیر کې زه مسلمان یم یو کس بچای حافظ کم په نړۍ دنیا کم چې د یو آخرت فکر ارته کی د یو جنت ته وي خوشحالي به وي کنه ای پلورا ته په تخته پرېت وي ورز په هغه ټیم کې چې پردای سړای د لومبوي دا به خبره وي که خپل ځای دی چې ولومبوي جواب ورکړي ای پلورا چې ته په تخته باندې پرېت وي ته په ناس باندې خلک لو سر تیروي چې کیم ګندګي په ناس کې وي چې هغه وي نه اوزي نو په تخته کوس چې د تو قاصرات لوړ شي پردای سړای یې وویني چې د تو پردا نه پټوي خلک ته یې چې زنکدن یې خروب وو ځکه چې دغه هغه شیین هغه ګندګي وي نه تاله شوه عزت من خپل ځای دی پردا پټوي که نه یې پټوي نو دا وړی که نه چې خپل ځای خو کم از کم د دنیا د ښېګړې د پرفیوزون ته وسوته که د آخرت فکر دی نه وي آخرت کې به الله خپل بدل درې کوي دا به څومره خوند وي چې پلور یې په تخته پرېت وي او بچای یې اول غسل ویر کي او د غسل نه بعد یې بچای عالم حافظ وي پلور چې کله مخ ته کېږدي هغه ځای چې د پلور مزدیره وې تکړه چې علم وکړه هغه بچای یې جنازه وکړي تو سے نه تپوس کم دا پلور به الله معاف کوي که نه وي معاف کوي د شریعت مسله هم دا چې په خپلې کې چې کیم که سوندې وي که ځای وي که ورېرې وي په هغه جنازه وکړه شریعت یو بل طرف ته اشاره وکړه مطلب دا چې په هر کیر کې یو داسې کس جوړ کړه چې عالم وي چې بله ورځ د جنازه خو کړای شي که نه پلره به یو بچای و مدرسې ته ویر کوو که نه به یې ویر کوو او دا ځون ته جوړ کړه پلوره په دقې تېرې خورې کې به پرېت وې چې زمن د پردي طالبون د ختم د پرورولي په مړۍ باندې اغه نه دا خبره دو کنه چې ته په قبر کې د بچای د په مدرسه کې قران یې ته قبر ته اجر دی رسي دا وړای کنه یې وړای عزت منی به یو بچای مدرسه ته ورکا حافظ قران ونه جوړ کا عالم ونه جوړ کا دا وړای کنه اې د حافظ سے پلورا اې یو عام مسلمانا دا وړای کنه چې د تو د زنکدن حالات وی او حافظ قران د تنوس قران تلاوت ته کی رسول الله مبارک زکه فرمای صلی الله علیه وسلم ایچا چې د زنکدن حالات شروع شي یاسین شریف ته شروع کړي الله به زنکدن حالات آسان کی عزت منه دا حالات الرون خدای قسم دا حالات الرون نن د موتو نه یې شي دي نن موتو یې کړي نو هغه دنیا نن ز صرف د دنیا په محبت کې لګیا یم هغه تک تیر خور نه یې دي کنه دی یې عزت منه لکه د الله د پورا مکه دا سید زونه مته بکوي د مال مته بکوي د وخت مته بکوي د زمان مته بکوي چې کله د شپې کټ ته ور شي په پلنګ کې کېنه یلک سر ټیټ کا مراقبه موت شروع کړه دا څه وایي چې ورس به د پلنګ نه وي زه په تک کې تیر خوري کې تنها پرې تو بلکې دا سوچ شروع کا مکه زونه قسم دې کا پته لګيږي دا سوچ شروع کا چې دا جیمه چې درن مډر په نازو بس دی ورس به دا سرسي علما دمونه به د جیمه او بسلای کېږي نه پرې کوي بیل سینم وکلا کوي خلم به وزن ولي وي سترګې مو نه پټيږي بل څه پیر پټوي خلم به ویتنی ولي وي بل څه بزنیر تړي لکه دا سوچ وکړه چې ورس په دې کېر نه د مو جنازه او وزي او لړم بساره ته ویلوړي او د مو اده ګل بساره ته ویلوړوي د مو زمان بساره ته ویلوړوي خدا سوچ شروع کو عزت منه دا ورس ارتلین کېدو دا ورس معلومه نه چې کله بوي نن بوي یا وسبوي چې کله مې قبر تا ورکی زوی کچرته مې بچای نیک وی قسم دې اجر بو الله رو کوي الله به حالات ته آسان کی کني قسم دې دومره ډېر مې الله خفا کړی دی په هر قدم قدم الله نه خفا دی عزت منه څنګه وټ بو الله ته ور کوو مو ته خو الله ډېر قیمتي پیدا کړی یو مو ته خو الله ډېر قیمتي وجود رو کړی دی لیکن انسان زون نه پیژنم ټول ورځ دې الله په نافرمانی کې لګیا یم د سترګې الله رو کړی دی کنه دی رو کړی دا سترګې الله دومره قیمتي رو کړی زه شپه ورځ ګناهي نه وکړم مثال داسې دی لکه یو کس چې ښېګړه دې سره کي او ته زیاړې ورته کې یو کس ښېګړه کي او ته یې وایې یو کس ښېګړه کي ته د هغې مخالفت کې عزت منې بلا تشبیه بلا نظیره دی تاسې دې پوهې کولې دپاره مې دا مثال ویل کړو
مو سره الله قدم په قدم احسانات کړي بشمیره احسانات. الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. کچته د مو نعمتونه ګڼل شمیر کوي نشي شمیرلای. تاسو دې وس نه لرئ ځکه چې د یوري ورده د خلینه سایه وته سایل دغه موتو سایه او خلو چې بهر د کړه شکر لازم دی چې بیا د نه نکړه شکر واجب دی. ویلې کچته مې بار او بوسلا او په دې ویزي بس شو زه ته مړی کنه یو کړه او کنه نه مې کړه بار نه وروته زه ته مړی کنه یو مړه. ای زه ته باندې دسترګي الله څومره قیمتي رو کړي زه خپل اده ګل وینا ما یو ډین وير ته وي چې مولوی صاحب قسم په خدای دا مې ارمون د چې کاش کې یو رخ مې عادل دلی وای چې دې مې څرنګ کېدو. نن مو تو سره قدر نشتا کله کله خو لګ داسې کا یو ورځ مو سوچ وکړو چې د خپل سترګې شکر به سره کم ته ادا کم. نو فیصله مې په کېټا کې نه وکړه چې یو لاس منټه به سترګې نه جوړته او ټولې چارې به په پټې سترګې کم. په کېټه ته چې کله نه وتم کله جمیرو خلم سترګې مې پټې کړې نه پیدا کوم کله تشناب ته ځم نه پیدا کوم. بیا مې هغه نه بعد په کېټا کې الله ته و چې الله د څومره ښېګړه دې کړې دو الله څومره احسان دې کړی چې ډین دې نه یم پیدا کړی. ای عزتمنې دا رنګ هر یو کاس دې لږ سوچ وکړي الله په نعمت بیا به الله نافرمانی نه کوي بیا به موتو ته الله دې نافرمانی توفیق نه ملويږي. خو کچېرته موتو د الله نعمتونه یې کړي دي خو خود به زه نافرمانی کوم. ای عزتمنې د آخرت فکر به شروع کوو که نه به شروع کوو. په ټولې نه اول مبارکي د میرو پلور نه هم مخته تاسو ته اول مبارکي یم چې د مدرسې سره متعاون کړی دی. نن د تاسو د پوره صدقه جریه جوړه شوې ده اگر چې د تو بچای نه دی لیکن مدرسې سره د ښېګړه کړې دو پردي بچي سبق یې له تو په عملنامه کې د قرآن لیکلی کېږي. دا چې څومره تلاوت کې د حافظون جوړ شول د هر حافظ قرآن چې د مرګ راسې څومره قرآن یې په خدای ذات مې د قسم بې رسول الله مبارک فرمایي زه نه یم د الله حبیب فرمایي چې دا ټول اجر به الله هغې خلکو ته ورکوي چې څوک د قرآن په خدمت کې وي خدمت یې کړی وي. ټول وایي چې الحمدلله او بیا یې میرو پلور ته په کورلاوې وره مبارکي یم بیا یې استوزونې ته مبارکي یم. ای عزتمنې د استوزونې د تاسې سره ډېره ښېګړه وکړه ډېر احسان یې در سره وکړو. په دنیا کې چې څومره مال دولت څخه ډېر کړي قسم دی د ټولې نه زیات نن احسان یې د مولوي صاحب او د قاري صاحب در سره وکړو. داسې احسان یې در سره وکړو چې همیشه کامیابۍ ټینګه کړي حافظ قرآن ته دې تبیر کړو. دا کامیابي دو که نه دا خوشحالي دو که نه دا احسان دی که نه دا ښېګړه دو که نه. دنیا کې که چا ډېر څه ډېر کړل چا موټر ډېر کړو خو ختم به شي کل من علیها فان هر څه ختمېدونکي دي. په دنیا کې که چا ډالرې ډېر کړې که چا کیرینه ډېر کړل هر څه به ختم شي. لیکن چې نن علماوې کې ښېګړه دې سره وکړه دا یېروي ما عزتمنې چې کله د ښېګړې ته نیت وي مال الګوي دولت الګوي چا ښېګړې خیر ته د نیت وي بې په دې علما به وکړه ځکه چې احسان یې د سره کړی دی ښېګړه یې د سره کړې دو. نور سم خپل روایت ته رسول الله مبارک فرمایي الله به غرب څه وکړي حافظ صاحب دغسې منډې مه وایه دا یې خو ډېر خشور وي د خوشحالۍ نه به په منډه برید وکړي لیکن الله ورته ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله د چا احسان نه ضایع کوي. حافظ صاحب چې چا ښېګړه دې سره کړې دو نن د مو رحم په جلال کې روغلی دی بیا یې جنت تپلوس یې نسا او مناسب دې تپوس ولا شته. ای عزتمنې که فرعون الله ماف کړي څوک تپوس ونه کړی شي جواب وکړئ څوک تپوس کړی شي که ابوجهل الله ماف کړي څوک تپوس ونه کړی شي نشي کړی. نو الله به ورته وایي چې کوم بندګون مو پیدا کړي ول مو خپل کلام ور لګلی و قرآن مې ور لګلی و د هغې قرآن سره مینه کړې دو. رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم چا ښېګړه دې سره کړې دو حافظ صاحب بیا یې چا لوس در کړی دی بیا یې جنت ته چا یې خوږه خبره کړې دو بیا یې جنت ته چا خاص ستړي ماشي در کړې دو هغه هم جنت ته بیایا. ای عزتمنې دا غوړی که نه یې غوړی ټول جواب وکړئ غوړی یې که نه. دوه قسمه غوښتل دي یو غوښتل دا چې په خپل بچي حفظ وکړه چې الله تو ته دا مقام درکړي. نن د تو په هر اکثرې کېدی کې د لاسې کسونې نه خو ډېره خورخونه نه وي کوي ډېر کسون تقریبا نه وي په اکثرې کېدی کې څه کوي زنه کېرینه ډېر ستر وي.